یعقوب علیہ السلام ورته وی تقریر وکړه کنه وینه تقریر نکوم د دواړو جهانو سردار مبارک ته یو شرک دما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې زستانه په زمانه کې ډیر لري ما ستاو زما په زمانه کې ډیر وګړه فاصله ده لیکن دا درخواست ته پیش کول غواړم چې په جنت الفردوس کې می الله جل جلاله ستا سره په گاوند کې کور راوړي یعقوب علیہ السلام ورته وایي چې زه په جنت کې ستا سره یو ځای راشم د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي ما جبرائیل علیہ السلام ته وکتل جبرائیل علیہ السلام ما ته لګي انتظار وکړه زرا زما لال جنت الفردوس تا جنت الفردوس کی ټول جنتو کتو واپس راغی بيدری والو خوشاله شي چې د جنت نه واپس راغی نو د دواړو جهانو سردار مبارک ته فرمایي یعقوب علیہ السلام ته وایا چې ستا دا درخواست نه دی منظور ستا دا درخواست نه دی منظور یعقوب علیہ السلام فرمایي ولی وی وجه دادا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنت الفردوس کې ستا په گاوند کې چې څومره محلات کورونه دي دا الله جل جلاله ستا د امت هغه خلکو ته ورکړي دي چې ستا په امت کې وسوک جمعتون او خانقاګانې مدارس جوړي بيدری والا تاسو په بيدره کې جمعات جوړ کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه ډېر لري خو زما امید دی ان شاء الله العزیز الله جل جلاله به تاسو په دې پیسو باندې د دواړو جهانو سردار مبارک سره په جنت الفردوس کې ان شاء الله محل او کور درکړي